بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو د مشرق ټي وي پروګرام پښتنه کې تاسو ته هرکلی. ګرانو کتونکو سپریم کورټ اف پاکستان زمونږ د خیبر پختونخوا چې کومه لرې پاتې ضلع د چترال او بیا هلته یو قبیله بلکې د یو جدا مذهب خلک چې هغې ته کیلاش ویلی شي د هغې په حواله د یو کمیشن جوړولو فیصله کړې ده، هدایات یې ورکړي دي، حکم یې ورکړی دی او دا یې ویلي دي چې د هغې ته دغه کیلاش قبیلې ته یا د دغه مذهب پیروکارو ته چې کوم خطرات رامخې ته دي د هغې د جایزه واخیستی شي او د هغې د حل راوویستی شي. یقینا چې ډېره مهمه ایشو هم ده او د ډېر وخت نه دا خبره گردش کوي. بیا که دې ته موږ په هغه تناظر کې وګورو چې کوم تېرو ورځو کې د امریکي د حکومت د طرف نه او د امریکي د صدر د طرف نه کوم بیان راغلی و چېرې پاکستان کې مذهبي ازادي نشته. بعضې خلک د هغې په تناظر کې هم د کیلاش مثال ورکوي. څومره حقیقت دی په دغه کې چې آیا د کیلاش پیروکار یا د کیلاش چې کوم اوسیدونکي دي د دغه قبیلې خلک هغې ته واقعي خطرات دي او که خطرات دي نو دا خطرات هغوی ته د چا نه دي، د دغه خلکو ضروریات څه دي، د هغې مشکلات څه دي، د هغې ستونزې څه دي، هغې ته تکلیف څه دی او د هغې دپاره پکار څه دي. که دغه کلچر یعنی هغې ته د مذهب نه زیات خلک د یو مخصوص ثقافت او د یو مخصوص تهذیب په نظر ورته هم ګوري نو دغه تهذیب یا دغه ثقافت دا مونږه څنګه محفوظ ساتلی شو. ځکه ظاهره خبره ده د ټولې دنیا چې کوم سیل کوونکي دي د هغې سترګې هم دغې طرف ته یو دغه خلک دلته راتلی شي. نو نن پروګرام کې به مونږه کې یو طرف ته د چترال د دغه کیلاش قبیلې د هغې ستونزې د هغې ته درپیش خطرات چې سپریم کورټ اف پاکستان وایي نو په هغې به هم خبرې اترې کوو، د هغې د حل لارې به هم تلاش کوو او د دې سره سره هسې هم زمونږ دغه ضلع چترال او بیا دغه د چترال اوسیدونکي هغې مختلف قسم مسایلو سره مخ دي نو په هغې باندې به هم مونږ خبرې اترې کوو. مونږ سره په سټوډیو کې ناست دی هم دغه د چترال قبیلې سره او د کیلاش دغه مذهب پیروکار او د صوبایي اسمبلې غړی په مخصوص نشست باندې تعلق یې د تحریک انصاف سره دی. وزیرزاده صاحب مونږ سره په سټوډیو کې ناست دی. وزیرزاده صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ جی. بل میلمه موږ سره د هغه تعلق هم د چترال سره دی، صحافي دی، ډېر متحرک صحافي دی، کار په پېښور کې کوي، د سما ټلویزیون سره کار کوي. فیاض احمد موږ سره ناست دی. فیاض تاسو ته هم هرکلی وي. ډېره مننه. او د چترال نه د قومي اسمبلې ممبر مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب هغوی به د ټلیفون د لارې په موږ سره په پروګرام په یو حصه کې ګډون لري. ټول ناول راځم وزیرزاده صاحب ته. وزیرزاده صاحب مجھے اندازہ ہے کہ آپ پشتو بول سکتے ہیں لیکن مجھے احساس ہے کہ زیادہ فلوئنٹلی آپ گفتگو نہیں کر سکیں گے تو آپ اردو میں بے شک بات کریں اور بتائیے کہ واقعی یہ جو کیلاش قبیلہ ہے یا کیلاش مذہب کے پیروکار ہے ان کو کچھ خطرات درپیش؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا مشکور ہوں. مشرق ٹی وی کا آپ لوگوں نے ایک اہم پروگرام پہ ہمیں مدعو کیا اور ساتھ میں ہمارے مولانا صاحب کو بھی رکھیں چونکہ وہ ہمارے ایم این اے ہیں چترال کے اور ہمارے ینگ جو ہمارے صحافی بھائی ہیں فیاض بھائی بھی ساتھ ہیں. کیلاش قبیلہ جو ہے وہ کوئی 2300 سالوں سے چترال میں رہ رہے ہیں جی. 2300 سالوں میں آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ایک یونیک کلچر جو ہے ابھی تک اپنے اصل حالت میں زندہ ہے جی. جب پاکستان بنا تو کیلاش کے لوگ جو ہے کوئی 1600 سے 1800 لوگ تھے جی. اب کیلاش کی آبادی جو ہے 4000 سے ابو ہے، 4200 سم تھنگ ہے، یعنی بڑھ گئی ہے جی. تو جو باتیں اکثر پھیلاتے ہیں کہ کیلاش کے لوگ محفوظ نہیں ہیں، ان کو مذہبی آزادی حاصل نہیں ہے، ان کو ان کے کلچر کو ان کے مذہب کو خطرہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے باتیں جو ہے یہ افسانے ہیں، یہ غلط بات ہے. یہ تاثر غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ آپ پاکستان کہ آخری کونے میں یہ کلچر 2300 سالوں سے اگر زندہ ہے اور اگر جیسا میں نے کہا کہ پاکستان بننے کے بعد آبادی بڑھ گئی ہے جی. کیلاش کے لوگ اپنے مذہب جو ہے آزادی کے ساتھ وہ مناتے ہیں. ہمارے جو تہوار ہوتے ہیں اس میں ہم خواتین اور مرد جو ہے اکٹھے مختلف جگہوں پہ جمع ہوتے ہیں. سال میں کتنے تہوار؟ سال میں کیلاش کی جو ہے 4 بڑے بڑے تہوار ہیں جس میں
مئی میں ہماری تہوار ہے جو کہ 14 سے لے کے 16-17 تک ہوتی ہے. اس طرح اگست میں ہے 22 اگست کو, اور اس کے علاوہ دسمبر میں 7 دسمبر سے 22 دسمبر تک کیلاش کے لوگ دن رات جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ. نہیں وہ نام بتائیں, وہ میری دلچسپی اس میں ہے ہمارے ناظرین. جوشی کہتے ہیں مئی والے تہوار کو, اچاؤ کہتے ہیں اگست والے تہوار کو, سپٹمبر میں ہوتا ہے پھول تہوار ہوتا ہے, اور دسمبر والے تہوار کو چوموس کہتے ہیں. تو یہ تہوار جو ہم آزادی کے ساتھ مناتے ہیں, اس میں کبھی کوئی کسی مسلم کمیونٹی کے کسی بھائی کا کوئی اعتراض نہیں ہوا ہے کہ ہم اپنے عبادت کرتے ہیں اور آپ کیوں جشن مناتے ہیں. یہ کلچر اگر زندہ ہے تو چترال کی جو مسلم کمیونٹی ہے ان کی محبت اور پیار کی وجہ سے زندہ ہے, ورنہ دنیا میں آپ دیکھیں اس طرح کے چھوٹے کمیونٹی وہ ختم ہو گئے ہیں. چائنا میں تو ابھی ان کو دوبارہ سے زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. امریکہ میں دیکھیں وہ کالے اور گورے پہ وہ لڑ رہے ہیں, لیکن کسی مسلم کمیونٹی نے ابھی تک کیلاش کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے پہ اس نے کبھی نہیں ہچکچایا, ایک ساتھ کھانا کھانا, ایک ساتھ رہنا. اسی وجہ سے یہ کلچر زندہ ہے, اور خاص کر جو ہماری حکومت ہے خاص توجہ دے رہی ہے اس کلچر کو پروموٹ کرنے پہ اور اس کلچر کی پریزرویشن پہ. تو کافی ایسے کام ہوئے جن کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں جیسے پچھلی حکومت میں جو ہے 7 کروڑ کے خطیر رقم صرف کیلاش کی جو گریو یارڈس ہیں, فیسٹیول پلیسز ہے, وہ خریدنے کے لیے 28 کنال زمین خریدی گئی ہیں کیلاش فیسٹیول کیلاش گریو یارڈ کے لیے زمین خریدنے کے لیے. تو 7 کروڑ روپے خرچ کیے گئے. 7 کروڑ صرف زمین خریدنے کے لیے. آپ دیکھیں چترال کے تاریخ اٹھائیں, کسی مسلم کمیونٹی کے لیے زمین خریدنے کے لیے کوئی پیسے نہیں دیے گئے ہیں, صرف کیلاش کے لیے. تو حکومت پوری توجہ دے رہی ہے اور لوگ ہمارے ساتھ ہیں. یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ کیلاش کو کوئی اس طرح کی مذہبی لحاظ سے کوئی خطرہ ہے. باقی پاکستان جو ہے دہشت گردی کے شکار رہا ہے. ایسے حالات میں بھی اگر دیکھ لیں تو مائنارٹیز جو ہے عموماً زیادہ محفوظ رہے ہیں. میں گیا تھا لنڈیکو تل پچھلے دنوں میں. وزیر اعظم صاحب آپ سے چترال کے یعنی کیلاش قبیلے کے مسائل اور مذہب اور کلچر کے حوالے سے اسپیشلی ہم آپ کو سننا چاہیں گے. فیاض وزیر زادہ صاحب سے کما خبر کئی یقیناً دے صحافی پہ حیثیت پاندے ستاسو چونکہ چترال سارا تعلق تے منگ گورو چترال ایشوز باندې ستاسو ډونګې نظر وي. څومره اتفاق کوي د وزیر زاده صاحب د خبرې سره, او بیا که موږ وګورو نو د چترال د کیلاش نه علاوه د چترال خلک د هغې مذهب سره اټیچمنټ زیات دی, او په دغه کې یقیناً چې دغه کیلاش موجود دي نو ستاسو څه احساسات هم څه دي او مشاهده څه ده؟ ډېره مننه کاشف بھائی. څنګه چې زموږ ایم پی اے صاحب خبرو کو تھریٹ انٹرنل نه دی, دا چې کوم خطرات دي یا خدشات دي هغه بار نه دی. د دې چې کوم مونږ بارډر باندې دا د لوکیشن دی افغانستان سره نورستان سره مونږ ماضي کې ګورو نو دې باندې هغه طرف نه بارډر هغه طرف نه څه داسې موومنټ شوي وو, څه داسې کوشش شوی وو چې دې حمله وشي یا څه داسې مزاحمت کوشش شوی دی. هغه سینس کې مونږ ویلی شو چې د بارډر نه اخوا طرف نه څه داسې ایکسټرنل تھریټ هو, انټرنل بالکل نه و. د هغه خلکو څنګه چې وزیر زاده صاحب خبرو کو یو نیکسټ ډور نیبر مسلمي او بل چې دی هغه کیلاش قبیلې خپلو کې ښه ملګري خپلو کې ایون د دې فیسټیول کې مونږ هم ځو هغه خلک ځي بمبورید کې بریر کې دا ټول ایریاز کې ایون د دې فیسټیول کې دا نور خلک مسلم کمیونټي هم شته او شته بالکل شته یو بالکل نیکسټ ډور نیبرز دي خپلو کې ښه ملګري او خپلو کې ښه هغه ورته وایي چې ښه ریلیشن دی. ایون فیسټیولز کې هغه ځي اکثر د دې فیسټیول کې سیلیبریشنز کوي نو دا ویل یو بالکل یو مفروضه دی صرف چې دا د دې هغه ته ثقافت ته آیا د دې مذهب ته څه خطره نو بالکل نشته. مذهب ته خو نشته فیاض, خو بعضې خلک وایي چې یاره رنګ ولا به ورکوي یا څه وجه دی وایي چې یاره کلچر ته خطره ده. کلچر ته که خطره وی څنګه چې دی ول 23,000 سال مطلب دا یو د دې کلچر دی انډیجینس کلچر د دې هغه اوسه پورې پریزرو دی. د دې مطلب دا دی چې د دې پریزرو لپاره خلک کوشش کوي, د دې خلاف کوشش نه کوي. ایون څنګه چې دې څه وایي چې اوس 4,300 سمثینګ د دې پاپولیشن ته رسېدلی دی د دې پریزرویشن لپاره, د دې لینګویج پریزرویشن لپاره, ایجوکیشن سسټم د دې بیل دی. د دې چې کلاش ته تاسو سکول ته لاړ شئ د خپل ژبه کې
ایجوکیشن سسٹم دی یعنی الته کې جبه چې کومه ده یا د چترال چې کومه جبه ده کم خوار چې وته خوار نه علاوه د خوار نه علاوه خپل خپل جبه ده او هغه جبه کې د یو سکول سیستم دی الته میوزیم هم دی الته بر سکول دی او ام پی ایس خو مان زیات پوي دی هغه کې نو ډېر زبردست هغه یونیک هغه چې کوم انسنت طریقه کار دی د ایجوکیشن هغه طریقه کار دی ته خي نو زه خو ویم چې حکومت هم کوشش کوي هغه نه علاوه هغه خلک څنګه چې د اسلام سره یا د دین سره نږدې دي هغه دي خو هغې نه علاوه هغه خپل اقلیت خپل ماینورټیز رائټ هم ورته معلوم دي ځکه دوی سره ډېر زیات لگاو دی ډېر زیات خپلو کې یو اٹیچمنٹ دی وزیر اعظم صاحب کلچر کے حوالے سے آپ کو بھی میں سننا چاہوں گا اس کے ساتھ ساتھ جو فیاض نے بتایا ہے کہ وہاں پہ ایک اسکول ہے تو اس اسکول کے حوالے سے بھی ذرا بتائے کہ بچے کتنے ہیں کتنے پڑھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ وہاں کی جو مقامی زبان ہے اس کا فروغ ہو رہا ہے تو اس کے لیے نصاب اسی زبان میں ہے. دیکھیں آپ نے جو کلچر کی بات کی کلچر کو ایز سچ جو ہے لوگوں سے یا مسلم کمیونٹی سے کوئی خطرہ نہیں ہے. البتہ جو ماڈرنائزیشن ہے اس میں ظاہری بات ہے لوگ کبھی پڑھائی کریں گے وہ باہر نکلیں گے ویلی میں چینجز آئے گی آبادی بڑھے گی تو کلچر کو ان فیوچر ہو سکتا ہے یہ یونیک کلچر جو ہے یہ پرزرو نہ رہے. تو اس کے لیے جو ابھی کمیشن کی بات ہوئی ہے چیف جسٹس صاحب نے جو بات کی ہے میں اس کو پازیٹیو لے رہا ہوں کہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس کلچر کے پریزرویشن پہ حکومت کی سطح پہ کوئی پالیسیز بنیں گے اور اس پہ کام ہوگا. جیسا کہ ابھی ایک چیتے کی پریزرویشن کے لیے چترال کے ایک بڑے ایریا کو ایک نیشنل پارک بنا دی گئی ہے اسی طرح کیلاش کو بھی ایک ہیریٹیج سائٹ ڈکلیئر کی جا سکتی ہے نیشنل ہیریٹیج یا پروٹیکٹڈ ایریا. اس میں یہ نہیں کہ صرف کیلاش کے لیے اس میں کیلاش اور مسلم جو دونوں رہ رہے ہیں ان کے رائٹس کی پروٹیکشن وہاں کی زمین کی پروٹیکشن وہاں پہ جنگلات کی تو یہ اس پہ کام ہو سکتا ہے. تو یہ کمیشن جو ابھی بنائی گئی ہے میں اس کو بہت ہی پازیٹیو لے رہا ہوں اور اس سے ایک لانگ ټرم کوئی اسټریټجی سامنے آئے گی. دې کې دا کاشف بھائی دا بالکل صحیح خبره وزیر اعظم صاحب کو ایجوکیشن کلچر د دې خپل نارمز دی ویلیوز دي هغه پریزرویشن لپاره دا یو بالکل مطلب دا کمیشن پکار دی خدا مونږ دې دا نشو ویلو چې آیا د دې مذهب ته یا د خپل چې کوم کلچر ته هغه ته خطر دی پوزټیو پریزرویشن پکار دی پکاري ځکه چې ماډرنایزیشن یا ګلوبلایزیشن ایرا را روان دی ټیکنالوژي یا ډیفرنٹ چې کوم هغه دی هغه په وجه کې دي چې دا خلک څنګه چې د خبرو کو هغه خار ته راځي یو سړی خپل نامز او خپل ټریډیشن چې کوم د دې ډرس دی هغه دی چې هغه ونشي نو دې لپاره پکار دی چې هغه پریزرویشن لپاره هغه یو کمیشن هغه نه بیا حکومتي اقدامات ډېر ضرور پکار دغه کمیشن نه د چترال اولس یا د کیلاش قبیلې چې کوم خلک دي هغې څه توقع لري او بیا څنګه چې فیاض خبره وکړه چې یقینا دغه خلک مطلب ظاهره خبره د وخت سره سره ایکسپوژر چې کیږي نو هغې به د چا نه اثر هم قبلوي. اوس په دغسې حالاتو کې پکار څه دي ضرورت د کومو خبرو دی په دې باندې به خبرې کوو خو وخت د دمې شوی دی وړه شان دمه کوو بیرته راځو تاسو موږ سره اوسئ.